محترم راشه تا ته د حیا د نبی اسلام مبارک حیا وایم چې آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک یو پیره اوښه غشته بازار کې یو قافله راغلې وه هغې کې یوه اوښه وسره هغه سره اوښه د نبی اسلام مبارک ډېره خوښه شوه هغه قافلې والا ته وایي چې دا اوښه خرڅوې که نه نو هغې به یا خرڅوله یا نه لیکن د نبی اسلام مبارک حیادارو سترګو او حیادار چهرې ته چې وکتل د خولې نه بې اختیاره ووته وي او خرڅوي وی ښه نبی اسلام وی ښه وي زه خو د دغه په خرید او فروخت په غرض باندې نیم راغلی خو دا اوښه مې ډېره زیاته خوښه شوه پیسې نشته دا اوښه به زه مو پیسې دله درکوم دی وی ټیک ته ټول ورته ګوري چې د خیمو نه نبی اسلام مبارک ته زنانه ګوري نبی اسلام مبارک ته پته ولګېده چې زنانه ماته ګوري داسې خبرې کولې سر یې ښکته کړې د قافلې ورسره باحیا خبرې کوي قسم دی بیا د هغې ثمره درته وایم چې کله اوښه واغشته پیسې نه دي ورکړې او نبی اسلام مبارک روان دی ټول ورته ګوري داسې د هغې چهره داسې وجي که نه بیا اکثر دویمه سیرت دا ته د نبی اسلام مبارک ویم چې د نبی اسلام سترګې شونډې مبارکې پوزه مبارکه قد مبارک روزې مبارکې دا څنګه وې دا چې ته د علماو سره کښېنې او سیرت وګورې تا ته به د نبی اسلام سیرت معلوم شي چې په مخ ته ځمکه د آقای نامدار محمد مصطفی نه حسین انسان رسول سبحان الله زما محترمو اوښې روانه کړې ده د نبی اسلام مبارک روان دی ټول ورته داسې ګوري چې نبی اسلام مبارک پناه شو هغه یو دی بل ته وایي دا سړی ته پېژنې چې اوښ ته ورکړ وی نه والله زه خو نه پېژنم نو یې اوښ ته څنګه ورکړ وی تپوس خو دا چا کېږي د ما محترمو د هغه چې هغه په قرضو سودا وایي چې په نغدو څوک سودا وایي څوک څه پېژني نبی اسلام داسې وګورئ چې ته په نغدو سودا واغېسته وی دا سړی پېژنې ټول وی زه نه پېژنم وی تاسو څه کول هغې ورته وی قسم دی ما خو د هغه خولې ته کتل چې خبرې کولې داسې ښکاره کېده چې د خولې نه ګلونه دوړېږي جي بل ورته وی هلکه تا وی قسم دی ما خو د هغه د سترګو انداز ته کتل چې هغه به څنګه سترګې غړولې او بندولې ما خو ماله خو هغې مزه راکړې وه وی چې کله به سترګې اوچتې کړې قسم دی زما زړه کې به یو لذت پیدا شو بل ته وی هلکه تا څه کول وی حضرت ما خو د نبی اسلام مبارک مسکا ته کتل وی چې به وکتل قسم دی وی په دا غرونو باندې به د هغې رڼا ورپرېوته داسې خندا و د نبی اسلام مبارک وی زه خو د دې په تماشه وم ټول وی ښه بس د یو بل سره په جنګ شو چې تا څنګه کوم کس چې وخو وایي تا څنګه دغله اوښ ورکړه که د پیسې راوړې نو بیا د دننه خیمې نه ولې یو زنانه اواز ورکړو وایي او ملګرو تاسو ته اواز کوم دا کوم کس چې دی دا دروغجن نشي کېدی دی به پیسې را رسوي واپس زه ته د ذمواري علم ټول ورته متوجه شوي ښه وي ښه وي ته یې پېژنې دا ورته وایي والله که زه یې پېژنم قسم دی که یې پېژنم وی څنګه دا خبره کې وی هغه چهره داسې د قسم دی چې زما زړه پې عاشق شوی دی زنانه وایي چې هغه دروغو والا چهره کېدی نه شي وایي کله چې دې ته پته ولګېده دا ټول یو صحابي را روان دی عوض یې نیولی دی د اوښ پیسې دي ورسره او کجورې دي ورسره کجورې راوړې د وي دا مې ستاسو په ضیافت کې رالېږلي دي تاسو نه چې چا اوښه اغوښتې ده هغه زموږ سردار آقای نامدار محمد مصطفی دی چې هغه ستاسو نه اوښه اغوښتې ده ستاسو په ضیافت او مېلمستیا کې دا کجورې پیټۍ کې رالېږلي دي دا کجورې هم قبولې کړي او دا پیسې هم هغه یې کجورې مجورې پرېږدوه په چا چې اوښ خرڅ کړی د قسم دی زموږ زړونه په خپله په هغه باندې خرڅ شوي دي موږ ته ځای ښایي سبحان الله دا د حیا کثرت حیا خبره کوم وایي ټول چې نبی اسلام مبارک نه لاړ قسم دی وي ټولې قافلې د نبی اسلام مبارک په لاس باندې بیعت وکړو او ټولو دا کلمه ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمد رسول الله تمام دا د کثرت حیا د وجنه ځکه کنه نبی اسلام وی اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت تا نه حیا لاړه کثرت حیا او کثرت مینه د نبی اسلام مبارک داسې وه حیا هر انداز د نبی اسلام چې ګورې کامل